بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأيضا قال تعالى جل ذكره في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وقالت عائشة رضي الله عنها لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء. قابل احترام پدې مجلس کې ناس کو مشرانو رمزولو کشرانو موږ ډېر زیاتو خوش نصیب یو خوش قسمت یو چې د شپې په دې حصه کې د الله په کور کې راجمع شوي یو او دا لس پنځل شل منډه د سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کې کېرو. الله دې دا لمحات زموږ د ژوند لپاره د سعادت لمحات وګرځوي او الله رب العالمین دې دا مجلس زموږ د ګناهونو لپاره کفاره وګرځوي او الله رب العالمین دې دا مجلس د دې خبرې ذریعہ وګرځي چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د لاس نه د محشر په میدان باندې د حوض کوثر په غاړه د کوثر جام په ټول باندې واخلو. عزتمندو د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې چې دا کوم مجلس دی او کوم پروګرام نه شوی دی دا تقریبا وجه دا چې دا کوم میاشت نو دا میاشت دا د ربیع الاول میاشت زمونږ د پښتانه ورونه ورته لومړی پور وایي. د دې ربیع الاول په میاشت کې محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی هم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی هم دی او نبی صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې یا په 12 تاریخ باندې پیدا دی او یا په 9 تاریخ باندې پیدا دی. د تاریخ دانانو د سیرت دانانو په منځ کې اختلاف شته. تقریبا راجح دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په 9 ربیع الاول باندې پیدا دی. جناب شبلی نعمانی چې کوم سیرت لیکلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کې خبره ترجیح ورکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګل په ورځ باندې او د پیر په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی دی او بیا هم د ګل په ورځ باندې او د پیر په ورځ نبی علیه السلام د تشریف وړی دی. په دې وجه باندې د دې میاشتې اهمیت د نورو میاشتو په نسبت باندې زیات دی. په سورۃ التوبه کې الله رب العالمین فرمایي چې ان عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله. د الله په حکم کې او د الله په کتاب کې په کال کې 12 میاشتې او د هر میاشت خپل یو اهمیت دی او خپل فضیلت دی. د رمضان ځان له فضیلت دی، د محرم د میاشتې ځان له اهمیت دی، د ذوالحجې د میاشتې ځان له اهمیت دی. وکم چې دا میاشت د ربیع الاول نو دی او غیر معمولی اهمیت په دې بنیاد باندې دی چې امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې تشریف راوړی. په دې بنیاد باندې په دې میاشت کې د سیرت په نوم باندې کانفرنسونه، د میلاد په نوم باندې پروګرامات، د عید او د اختر په نوم باندې عید میلاد النبی مختلف نومونو باندې په دې میاشت کې پروګرامات کیږي او چې څومره زیات وشي نو خبره ده د مخالفت موږ نه کوو ځکه د نبی علیه السلام د سیرت پیغام هر چا ته رسول پکار دی.
اکثر زمون د واعظین په کې دا یو بے انصافي وکړي چې صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام صورت بیان کړو خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت زمون نه پاتې شي ځکه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت دی ایو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت دی کې فرق دی صورت خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکل او صورت د نبی علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارک څنګه وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خله مبارک څنګه و د نبی علیه الصلاۃ والسلام رنگ مبارک څنګه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک څنګه و د نبی علیه الصلاۃ والسلام قد مبارک څنګه و دغه صورت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کوم بیانو دا صورت دی او دویم نمبر سیرت دی چې د سیرت تعریف علما کوي چې من میلاد النبي صلی الله علیه وسلم الى وفات النبي صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نواخلا تر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرګ پورې دا درش په تکال عمر دې ته سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درش په تکال عمر او د دغه ژوند مبارک او د دغه دورانی مبارک سورۃ الاحزاب کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه یقینا ستاسو لپاره د الله د رسول په سیرت کې او د الله د رسول په ژوند کې بهترینه نمونه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند وګورئ تاسو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم صورت هم بیانو او د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت هم بیانو حدیث مبارکو کې شمائل ترمذی کې د نبی صلی الله علیه وسلم حلیه مبارک راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل انسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دستور مبارک په مبارک باقاعده په پخوانو کتابونو کې تذکرې راغلي وي د اهل کتابو په کتابونو کې تورات انجیل زبور کې آسماني صحیفو کې دا نه راغلي وي چې نبی آخر زمان ته داسې پیغمبر دا واکحل العینین نبی صلی الله علیه وسلم په رنجو باندې سترګې نه تورې کړې او داسې سترګې به کته به نبی صلی الله علیه وسلم رنج لګولې داسې خپل سترګې او حدیثو کې داسې راغلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سترګې تورې او سپینې سترګې وي دا تور په ډېر زیات او دا سپین په ډېر زیات او ټول سترګې د نبی صلی الله علیه وسلم وي د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک راغلي دي مدیر الفم د نبی صلی الله علیه وسلم ګور خله او مزیدار خله وا او حدیث کې راځي نډیر لوی او نډیر وړه وا کلی شان د نبی صلی الله علیه وسلم کلی خله ده په حدیثو کې داسې راغلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم رنگ څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم د رنگ مبارک راځي چې کان اسمر اللون نبی صلی الله علیه وسلم په نورنګ انسان نه تک سور دی نه تک سپین دی نه تور دی نه خړ دی بلکې نبی صلی الله علیه وسلم سور سپین سړی دی اسمر اللون دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قد مبارک حدیثو کې تذکرې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم څومره انسان و وکانه ربع القامه نبی صلی الله علیه وسلم درمیاني قد والا او نه دنګ دی ولچت دی نه ډېر وچ دی او نه ډېر سور دی نبی صلی الله علیه وسلم داسې خپل انسان دی او شمائل کې دا راغلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک څنګه نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ویښتو مبارک راځي چې داسې بالکل لیک ویښتې هم نه وو چې بد ښکارېدل او داسې ګونجل او ګلغوتي ویښته د نبی صلی الله علیه وسلم نه وو بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم ویښته نیو او په اخر کې د نبی صلی الله علیه وسلم ویښته داسې خم شانې کوو ګونجل ویښته وو نبی صلی الله علیه وسلم کو موږ د صحابه کرامو داسې ځلولې وې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د صورت او د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت یو کوشش هم نه پټه نشته دی په دې وجه باندې په حضرت حسان ابن ثابت نبی صلی الله علیه وسلم دا کوم شعر یې کړی دی سړی په الفاظ سوچ کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې احسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء اذا الله نبی ستانه خپل سړی زماستر کو چرته لیدلې نه وي او اجمل منك لم تلد النساء استا پشان جمیل او استا پشان خپل انسان چرته مور نه دی راوړی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته خلقت مبررا من كل عيب دا هر عیب نه پاکي هر عیب نه پاکي كأنك قد خلقت كما تشاء لك تدسي پیدا شوی لك ستا خپل مرضی وا الله ته درخواست کړي چې الله ما دسي پیدا کا زما د الله دسي پیدا کا زما د مخ دسي پیدا کا زما د سترګې دسي پیدا کا دومره خپل انسان نبی صلی الله علیه وسلم دی دیو جن حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په مده کې اشعار ویلي دي ولنا شمس وللآفاق شمس زمان په کور کې یو نور راخیږي او په ټول دنیا کې ځان له یو نور راخیږي او وشمس خیر من شمس السماء زمان ور د اسمان د نور ډیر زیات کړي
بيو نخخي فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي تطلع بعد العشاء وذكر الدنيا دا نور د سحر درانا پس راکیږي او زمان ور چې دا د ماسوتن د تیرې نه پس راکیږي نبی صلی الله علیه وسلم په تیرو کې رڼا ورکړې ده د دې نور په فائدې ډېر زیات انسان دا دا قرآن کې راکیږي دا قرآن ورستا کله ورېږي نور نه بیا مرنای نبی صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو تیرو کې دنیا رڼا ورکړې ده دې جو باندې نبی صلی الله علیه وسلم صورت په حدیث کې ذکر دی شمائل کی اگر روایت موجود ہے رسول اللہ مبارک کی صحابی دے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن سمرہ یشپرہ کو تلموئی نبی علیہ السلام بانی زمائن نظر ہو لگے دو اتفاق تو گورا ہوئی چبرا گورم دا سوال سمیس تو بھی ملا رہا اولاد نے گورم نبی علیہ السلام دفن پورن بہر رہا ہو تو دا سی جامعہ مستری دی چسرے سرے کرخی باقی کی تلی دی دا سمر جامعہ نبی علیہ السلام مستری دی ماچ نبی علیہ السلام تو قتل نبی علیہ السلام دا چہرے انور دا نبی علیہ السلام دا مخ مبارک پر یہ سرو جامعوں کی اور سمر پر جامعوں کی دا سی خول احکار کے دو جیسے دا نبی علیہ السلام دا مخ پنندارہ پنشون وہ بیان میں سوچ کو چی دا سوال نسمی دا سپوگمئی بخیستے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا مخ بخیستے ہیں وہ کل سوال نسمی سپوگمئی تا گورم وکر نبی علیہ السلام تا گورم کل بر نظر زی کل اللہ کی نظر رازی اور وہ سوچ کی ہم چی کم یو خیستے ہیں بالفاخر کی بیدان فیصلہ وکرلا چی زمان دا محبوب مخ دا دنور دا مخ نریر زیاد کھولے وے ذکر دا نبی علیہ السلام پا مخ کی داغ نو دا نبی علیہ السلام پا مخ کی بر رنگ نو خالص کھولے مخ دا نبی علیہ السلام دے اور اس کو میں پا دی مخ کی خدا بول دی یا زمان اس کا حبیب دے دا محبوبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دا نبی علیہ السلام دا ذات مبارکی سڑک لخبری کہ حقیقت دا سے دے ورزش پی بختم شی و دا نبی علیہ السلام ذات مبارک آغن بیانی گی ذکو خواہ شاعر ہوئی چھے حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیزا دارے آنچی خوبا ہم مدارم تو تنہا دارے دا 1,24,000 انبیاء چھے اللہ کم صفتو نور کری ہو کم معجزے و نور کری ہوئی اما نبی علیہ السلام نے اللہ یواز نور کری دی دا زمان اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی علیہ السلام بہی صورت پہ انہوں والی چھواز امام نبی علیہ السلام دا شکر صفتو نکو دا نبی علیہ السلام دستر کو صفتو نکو یا نبی علیہ السلام دا ظلم کو صفتوں کو دا بہم بیان ودام دا ثواب کار دا بسی بزانم چھوڑو اللہ نے منہ توفیق راکی خود نبی علیہ السلام سیرت کو یا دو نبی علیہ السلام دا پیغمبر پہ حیثیت بانے یا دا پیغمبری نمخ جسن دا وقت رکھڑے دے فکر معاشرہ کی وقت رکھڑے دے عزت بندو حقیقت دا سے لے چی نبی علیہ السلام دا دا کائنات ضرورت حقیقت دا دے چی دا دنیا دا نبی علیہ السلام تا محتاج ہوا کہ دا سی ہستی دنیا تا راشی جاگہ دی دنیا لرنا ورگی تو دی کائنات دی رول عظیم شہد ورد ہے اور دی کائنات تا دنور دیر زیاد ضرورت ہے وہ دنور نزیاد نبی علیہ السلام تا طول انسانان و دکریان اور تا ہر مخلوق ضرورت نبی علیہ السلام تا دے آغا پیغمبر جد نبی علیہ السلام سیرت سڑے شروع گئی و آغا واقعان شیر ولے چی نبی علیہ السلام مکم معاشرہ کی پیدا شو دا سی معاشرہ وچی ظلم باغے کی بربریت باغے کی دا ظلم انتہا باغے کی دا بد اخلاقی و دا برایانو انتہا باغ معاشرہ کی بطاق معاشرہ کی نبی علیہ السلام را پیدا شو حدیث و گراسم را گلی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ پیدا کو نبی علیہ السلام دا دوان ولو بدے میز کے دا کوترین اندے امردا سے وخوا و دا غیر باس نکلشو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تمہر نبوت پہ لگی جد نبی علیہ السلام کا نملا پہ مہر نبوت لگے دلے ہو اگر تاریخ کا واقعہ بیان کرے دا جی نبی علیہ السلام کل دور رسولانو و دا اللہ رسول کو یتیم پیدا شوئے دے نبی علیہ السلام چی وفات شنو پلارے پیدا شنو پلارے مرو او دا غیر پس داغی دستور و دا علاقائی دستور مطابق نبی علیہ السلام پر امور بنو سعد طولی خطائف تا او دا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پغیر کی پنزکا لکر کر دا حضرت انس رضی اللہ عنہ دا روایت مطابق صحیح مسلم کی راغلے دے چی نبی علیہ السلام پنزکا لپس حلیمی سعدیہ را اس کو واپس مکی معظمی دا او پلی مور تے حوالہ کو نبی علیہ السلام دشکو کارو پا عمر کے دے چی مور ورطوین جستا پلاو پادشاہ دے نبی علیہ السلام خواہش دارے چی مانا اپنا قبر کر گوزئی
نبی علیہ السلام مور راولګېدله او نبی علیہ السلام د پلار قبر ته مدینې روان و. کله چې نبی علیہ السلام د پلار قبر ته کېناستو تاریخ لیکلي دی د شپږو کالو ماشوم دی، داسې هوښیار ماشوم چې کله سوچ کړي چې دا زما پلار دی، اگر چې د پلار لیدلی هم نه دی او په دغه ځای کې نبي علیه السلام په خپله باندې داسې خړه راغله لکه سړی و چې هارټ اټیک نبي علیه السلام ته وشو په هغه ځای کې په ځان نه پوهېږي. هغه احساس یې وکړو د پلار د مینې د محبت او د هغې نه پس چې کله په هوش کې راغی نبي علیه السلام واپس راځي په لاره کې د نبي علیه السلام مور هم وفات شوله، بیماره شوله، وفات شوله. او د هغې نه پس د نبي علیه السلام د پرورش او د هغه د نګهداشت ذمه داري د هغه نیکه واخیستله عبدالمطلب. بیا د هغه د وفات نه وروستو کله چې عبدالمطلب وفات کېدو نو خپل زوی ابوطالب ته نصیحت وکړو چې دا ماشوم به ساتي یتیم دی ستا وراره دی. په دې وجه باندې نبي علیه السلام چې کله د 12 کالو دی نو دې ابوطالبو سوچ وکړو چې زه خو یو تاجر یم او تجارت د دې قریشو خاص کر د دې بنو هاشم دا د دې یو خانداني پیشه وه. هغه زمانه کې ابوطالب شام ته په سفر باندې روان دی او د 12 کالو دی نبي علیه السلام. نو په دې غرض باندې ځان سره روان کړو چې دا پیغمبر او دا محمد صلی الله علیه وسلم به هم زما وراره دی، تجارت چلته یاد کړي سبا به ځان له ګټه وټکوي. نبي علیه السلام ځان سره روان کړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر سره او د خپل قافلې سره روان دی موجوده چې کوم وطن دی په هغه ځای کې یو علاقه ده د بصرا په نوم باندې او په هغه بصرا کې یو راهب دی بحیرا راهب په نوم باندې هغه مشهور دی. جرجیس نوم دی هغه په اصل کې جرجیس. دا بحیرا راهب دا په دغه بصرا کې اوسېږي او د نبي علیه السلام د ملګرو قافله په دغه ځای کې روانه ده تېرېږي. د دې راهب په باره کې دا مشهوره وه چې دا کرته بهر نه راوته وه. په دې خپله ګرجه کې بدن نه ناست و، په دې خپله ګوډګۍ کې بدن نه ناست و، بهر به نه راوته. خو کله چې نبی علیه السلام په دغه لار باندې تېرېږي هغه تېره ورځ کې ما یو کتاب کتلی او که تاسو چا کتلی د دې مفتي تقي عثماني صاحب کتاب دی سفر در سفر په نوم سفرنامه ده، دومره سفرنامې دي په هغې کې. او د اردن په سفر کې هغه باقاعده هغه واقع لیکلې دا چې هغه ونه ما ولیدله. حقیقت د هغه تصویر په کتاب کې شته چې یو پوله او دښته ده په سلونو کیلومترو په هغې کې یو بوټی په نظر باندې نه راځي په منځ کې یو ډېره لویه ونه ولاړه ده لکه دې جومات ونه لویه ونه ده. وایي د هغه ځای علاقایي آبادي دا خبره کوي چې دا هغه ونه ده چې په دې ځای کې بحیرا راهب اوسېدو نبي علیه السلام سره ملاقات شوی. په دغه ونه باندې د دې بحیرا راهب نظر ولګېدو چې دا ونه راښکته شوله په دې ځمکه باندې سجده ولګوله. بحیرا راهب خپل خلکو ته وویل چې یاره که په دې لار باندې څوک ناشنا تېرېدل زما سره مېلاو کړئ. په دې دوران کې دا بحیرا راهب خپلې ګرجې ته واپس ننوتو او نبي علیه السلام او د هغه تره ابوطالب او د هغه سره ملګري په دې لار روان دي. نو چا ورته ویل چې خلک راورسېدو ویل دا زما سره مېلاو کړئ. نو ابوطالب د ځان سره ملګري واغېستل او د بحیرا راهب دې ګرجې ته دننه ورغلل. چې کله ورغلل د بحیرا راهب ته پته ولګېدله چې دا نښه چې ونه چاته سجده لګوي دا د الله رسول کېدی شي بل څوک نشي کېدلی او دا به نبي آخر زمان دی. د کوم نښې چې موږ په تورات او انجیل کې موږ وایو او موږ یادوو. نو کله چې دا ابوطالب او دا ملګري راغلل او د ګرجه کې ورسره مخامخ کېناستل تعارف یې وکړو تاسو څوک یې موږ د فلاني ځای نه راغلي یو. ټولو ملګرو چې تعارف وکړو ستاسو سره بل څوک نشته وایي او زموږ سره یو ماشوم شته وایي هغه ماشوم راوړېدل. نبي علیه السلام یې راوستو. چې راوستلو نبي علیه السلام په دې ملا باندې هغه لاس هم وهلی دی چې د رسول الله په ملا باندې هغه مور نبوت شته هم که نشته دی. و دا غږ وروسته بیا تپوس وکړو دا ماشوم ستا سره وي دا زما وراره دی پلار یې څوک دی پلار یې وفات شوی دی مور یې وفات شوی دی یتیم دی. د ټولو نښو په باره کې هغه سترګو ته یې وکتل د هغه خولې ته یې وکتل د هغه ویښتو ته یې وکتل د هغه ملا یې وکتله. ابوطالب ته وایي و داسې وکړه چې دا ماشوم ما ته ښکاري نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم. د دې ماشوم په باره کې په تورات او په انجیل کې باقاعده نښې راغلي دي دا د ځان څخه مخکې وګوځه او که شام ته بوځي په شام کې روح آباد دي او د دې ماشوم او د دې پیغمبر اصل دشمنان دي دا ماشوم بدن مړ دي. کله چې ابوطالب دا خبر واورېدله نو د نبي علیه السلام څخه دا ډېره زیاته مینه وه نو نبي علیه السلام یې واپس راوستو هغه سفر هغه کینسل کړی دی. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه نښې دي چې دا یوازې مسلمانانو نه بلکې دا عیسایان هم تسلیم کړی دی چې دا نبي آخر زمان د آخر زمانې برحق پیغمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه معاشره کې پیدا دی د عربو معاشره کې حقیقت داسې دی د عربو چې کوم د بعثت د رسول الله نه مخکې کوم حالات دي هغه د بیان نه دي. داسې خلک چې په معمولي خبرو باندې خپلې 20 کاله او 30 کاله
او 40 کاله جنگونه باغوي کول. په دې خبره باندې و جنگونه شوي دي چې راستاره محلي او د کلیو راغلي دي او زموږ د کلي په چینه کې اوس کړي په دې جنگونه شوي دي. اخلاقي تور باندې دومره کمزوري خلک وو چې د کعبې نه غیر چاپېره به کوم طواف کوو نو دا به برېښنا طواف به کوي. په دې جامو کې موږ ګناه کړې ده لہذا په دې کې موږ د کعبې نه غیر چاپېره نه تاویږو. بربنډ به طواف کوو د کعبې نه زنانه نارینه وو. دا د اخلاقي معیار او اخلاقي پستۍ کې پراته وو او د ټول لوی اخلاقي پستۍ خدا وه چې په هغه معاشره کې د لور قدر نشته دی، په هغه معاشره کې د خور قدر نشته، په هغه معاشره کې د مور قدر نشته. د زنانه استحصال په هغه معاشره کې کېدو. قرآن کې د هغې معاشرې بڑے ناشنا الفاظ باندې مندرجه شوې ده تو اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به چې ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. چې کله به د لور زیری ورته میلاو شو نو ډېر زیات تک تور بشو د خلکو نه به داسې پټېدو را پټېدو چې ما ته څوک د لور زیری راني. داسې معاشره وه او د چا به چې لور وشوله د دې پیغور نه چې ما ته به څوک پیغور راکړي هغه لور به د خلکو د خبرېدو نه مخکې وړې وه او دا به هلته کې یو کویې دی هغه کوی کې به ور واچوله د هغې د پاسه به یې خاورې اچولې. داسې معاشره وه. ډېر پلانان دې ځایونو کې ناست دي، ډېر زیات دیګونه ناست دي. څوک به داسې وکړي د خپل زړه خوښې کله چې ماشوم وشي خلک فورا خوشحالیانې مناوي. قسمه قسم طریقو باندې خلک خپله خوشحالي مناوي. لیکن د عربو په دې معاشره کې چې لور به وشوله ویل دا ګاونډي زما نه خبرېږي مخکې به لور وړې ور کوټو کې به ښکته اچولې وه. ما قرطبي رحمه الله هغه واقع بیان کړې ده، نورو مفسرینو بیان کړې ده. حدیث سیرت په کتابونو کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته یو صحابي به ناست و، یو کس ته قیس په نوم باندې خفه و ډېر زیات پریشانه به ناست و. نبی علیه الصلاة والسلام به ورته کتل او دا به ټول عمر خفه و پریشانه به ښکته به یې کتل د هغه په سترګو کې او د هغه په دې شونډو باندې نبي علیه السلام چېرته خوشحالي نه اورېدلې. یو ورځ ترې تپوس کوي ورته پلانیه قیسه ولې ټول عمر داسې خفه پریشانه ناست یې؟ ته ما ته د خپلې پریشانۍ حال ووایه ولې خفه یې؟ نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله اني اذنبت ذنبا في الجاهلیه، ما په جاهلیت کې ډېره لویه ګناه کړې ده او د هغې ګناه په وجه باندې زه ټول عمر پریشانه ناست یم، ما نه خوشحالي زما نه راځي. خلک خاندي زما په شونډو باندې ښکلا خندا نه راځي. خلک خوشحالېږي زما زړه ته خوشحالي نه میلاوېږي. نو څه ګناه دې کړې ده؟ وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یې نشم بیانولی او ته اورېدی هم نه شي. دومره غټه ګناه مې کړې ده. څه ګناه دې کړې ده؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته غوږ کېښودو او هغه ملګری نبي علیه الصلاة والسلام ته خپله قصه کوي. وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په هغه معاشره کې اوسېدم چې لور به د چا وشوله دا یو ناقابل معافي جرم به و او چا به نشو برداشت کولی چې ما ته څوک د لور زیری راکړي. زما بچي نه و، ډېر عمر زما بعد بچی وشو چا وشوه لور به دې بچي ته زه هم ډېر خوشحاله یم، زما ښځه هم ډېره خوشحاله ده. خو چې کله ماشومه وشوله ما ته فورا خپل غیرت راوچت شو چې دا کوچنۍ ده، ما ته څوک چېرته پیغور رانه کړي. دا ماشومه وړم او په هغه پلاني کوی کې به یې ښکته ور اچوم د هغې د پاسه به خاورې اړوم. وایي ښځې ته مې ویل چې بچی سنبالوه او ما له راکوچ وړم او دوی دې ور اچوم. وایي ښځې مې ویل چې دا زه نشم درکولی دا زما ژوند ته خوښې دي او زه به سم درله دا خپله لور درکړم ته به یې څنګه وړې ته به یې یو کوی ته اچې. وایي ښځه مې په ژړا باندې شوله چې څنګه زما د غېږ نه لور وړې دا څنګه نور برداشت کولی شي؟ پلار څنګه برداشت کولی شي چې د هغه د غېږ نه څوک لور والي او کوی ته ښکته ور واچوي؟ وایي ښځه مې په ژړا باندې شوله، یو طرف ته ښځې ته ګورم د هغې د غم ته ګورم، بل طرف ته د خپل غیرت ته ګورم. وایي اخر د ښځې هغه ژړا راباندې داسې غالبه شوله، رحم یې راباندې وکړو او دا لور مې پرېښودله. وایي ښځې ته مې ویل چې دا عهد راسه وکړه د دې لور نه به د دروازې نه بار څوک نه خبرېږي. وایي ښځې راته ویل چې دا عهد ته سره کومه د دې دروازې نه بار به څوک د دې نه خبرېږي خو دا ماشومه مه وژنه دا مه وړه. وایي زما دا ښځه راولګېدله او ډېر په تکلیف باندې په دې کور د دې چاردیوالۍ دننه دا لور غټوله حتی چې دا ماشومه دومره شوله چې دا لوبې کوي. دا ما ته پاپا ویلی شي، دا مور ته ابۍ او مور ویلی شي. زه چې د بهر نه راشم زما نه بغیر ډوډۍ نه خوري، زما نه بغیر خوراک نه کوي، زما نه بغیر سملي نه او چې کله زه نیم لیدلی دا نه وده کېږي چې راشي زه راشم د کور نه د بهر نه کور ته زما په غېږ کې ناسته وي. وایي زه یو ورځ کور ته رالم چې ګورم زما دا لور په دروازه کې تاویږي را تاویږي. دا سوچ مې وکړو چې هسې نو سبا دا لور زما بهر راوځي
خلک ما ته غیرت چېرته رانهږي پېغوره چېرته رانهږي ویل په دې وجه باندې وایي هغه پخوانی پېغور او غیرت بیا په ما کې راوچت شو. نبي علیه الصلاة والسلام خاموشي سره دا واقعه وایي ما دې خپلې ښځې ته ویل چې داسې وکړه چې دا ماشومه سنبال کړه او چېرته پلاني ځای کې څه خالي ده او هلته څه پروګرام دی ځان سره یې بوځم بهانه مې ورته وکړه دا لور وژنمه. وایي دا لور مې چې کله دې خپلې ښځې ته ویل چې دا لور سنبال کړو یو ښځه مې ډېره زیاته خوشحاله شوه چې شکر دی چې زما خاوند هغه دې حد ته ورسېدو چې دا لور ځان سره بهر بوځي ځان سره یې خادي نه بوځي ډېره زیاته زما دا ښځه خوشحاله شوله. هله په منډه منډه باندې خپله لور ولمبوله پاکې کپړې ورته واغوستلې سترګې ورته تورې کړلې د هغې ویښتې غوړ کړل او ښکلې سنبال یې کړله او دا لور یې ښکل کړل او مال یې راکړله. ویل ما ته یو خبره په دروازه کې وکړله چې پلانیه دا زما امانت دی او لا تضیع هذه الامانه دا امانت به نه ضایع کړې او ما ته به واپس رارسې. دا خبره چې کله ما ته وشوله لور مې ترې واخیستله او لاړو او په زموږ په کلي کې چې کوم مشهور پیر وي هغه ځای ته دا لور ما اچوله په اصل کې. هغه ځای چې کله ورسېدو وایي زما سره کودانه ده زما سره بیلچه ده زما دا لور وایي چې بابا جانه څه کوې؟ ویل ما ورته بهانه وکړله چې دلته کې دا خو یو ډېر دشته ده دلته زناور دي د دې نه او په دې کوهي کې پټېږو. وایي زما دا لور په دې انسان کې چې دا کم حواس دي خلک وایي دا شپږم حس د انسان کله رابیدار شي. وایي زما دا لور زما په دې پیسو پسې کلکه ولختله وایي چې بابا جانه ګورې ما په دې کوهي ته نه ګزارې. او په هغه وخت کې ما ته یو خبره وکړه چې بابا جانه تا ته پته ده چې ته کله د کور نه راوتلې زما مور تا ته یو خبره کړې وه یاد دي درته؟ وایي تا ته ویلي وو چې لا تضیع امانتي زما امانت به نه ضایع کړې. په دې دوران کې ما د خپل لور راواخیستله او زه یې د پیسو نه راکاږم او هغه زما په دې پیسو پسې کلکه نښتې ده او ما ته یو اواز کوي چې یا ابت لا تضیع امانت امي یا پلاره ګوره زما د مور امانت ضایع نه کړي. او ما دا لور راواخیستله او ښکته مې کوهي دې مور واچوله او د هغې نه پس مې بیلچه راواخیستله او په دې لور باندې خاورې ولاړومه او زما لور یو اواز کوي چې یا ابت لا تضیع امانت امي یا ابت لا تضیع امانت امي پلاره زما د مور امانت ضایع نه کړي پلاره زما د مور امانت ضایع نه کړي. وایي په دغه چغو چغو کې وایي دا خاوره اخر زما د هغې په سر باندې واړوله او زه ترې واپس رالم. زما دې په رب باندې قسم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لور اواز چې زه ورته کېږم زما په غوږ باندې راځي چې زه خوراک کوم زما په غوږ باندې راځي زه په خادۍ کې ناست یم زما په غوږ باندې راځي زه ستا په مجلس کې ناست یم د هغې لور اواز زما په دې غوږ باندې راځي زه نشم خندلی زما زړه ته خوشحالي نه راځي. وایي کله چې بار وکتل نبي علیه الصلاة والسلام ښکته ګوري او د نبي علیه الصلاة والسلام د سترګو نه د اوښکو سیلاب پیږي او نبي علیه الصلاة والسلام ورته قیسه دومره درنده صفت انسان وې دومره لویه ګناه دې کړې ده په خدای مې دې قسم وي که الله ما ته اختیار راکړي چې زما په دې ټول کائنات کې یو انسان له سزا ورکړه ما به ستا نوم تجویز کړی وی ما به تا له سزا در کړی وی دومره لویه ګناه دې کړې ده. خو بیا ورته وایي چې بس اسلام کې الله داسې زور اچولی دی چې الاسلام یهدم ما کان قبله څوک چې د زړه د کلمه د توحید او رسالت وایي نو معقوله ټول ګناهونه د انسان معاف کېږي. لهذا تا چې کله د زړه د کلمه ویلې ده بس الله دغه ګناه معاف کړې ده. و دغې ماشوم نه به تپوس کېږي واذا الموءودة سئلت د دغې ښخې شوې نجلۍ نه به تپوس کېږي چې کومه ژوندۍ ښخه شوې ده. عزتمندو یو داسې معاشره و نبي علیه الصلاة والسلام په داسې معاشره کې راغلی خو هغه زمانه بیا راغله چې نبي علیه الصلاة والسلام لور له دا مقام ورکړو بیا دا رسول الله سیرت دی چې نبي علیه الصلاة والسلام لور له بیا دا مقام ورکړو چې حدیثو کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام داسې عظیم انسان دی چې څوک به د باد نه راغی نبي علیه السلام چا ته هم نه پاڅېدو. واحد حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها ده چې حضرت فاطمه به کله راغله نو نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته پاڅېدو او د دې لور لاس پرې راواخیستو خپل به یې خو د ځان سره جوړ ته به یې کېنوله نبي علیه الصلاة والسلام به صرف خپل لور ته پاڅېدو بیا لور یې دا مقام بیا ورکړی دی. او هغه لور چې نبي علیه الصلاة والسلام له هغه مقام بیا ورکړو چې نبي علیه الصلاة والسلام د خپله لور خپل وراره د تره زوی له ورکړی د حضرت علي مرتضی رضی الله عنه ده او کله چې د حضرت فاطمې واده و او حضرت علي صاحب له کله ورکول او د هغې رخصتي کېدله په کومه شپه باندې چې هغه خپل خاوند کمرې ته بوځي نبي علیه الصلاة والسلام یو کور دی په دې یو کور کې واده دغه کور د حضرت علي صاحب ته او دا د نبي علیه الصلاة والسلام ده او حضرت فاطمې د خپلې کمرې نه راویستله او د حضرت علي کمرې ته چې کله ور اړوله د حضرت فاطمې لاس یې راواخیستو د حضرت علي صاحب په لاس کې چې کله ورکړو یو خبره یې ورته کړې علي یو خبره مې واوره وایي دا د فاطمې لاس چې ستا په لاس کې در کوم دا د دنیا او د آخرت خیر ستا په لاس کې در کوم. هغه لور چې هغه خلکو ګویا ورته اچوله نبي علیه الصلاة والسلام هغې د دنیا او د آخرت خیر بیا وایي. نبي علیه الصلاة والسلام ته ځکه حضرت عایشه نور وایي په ټوله تېره کې دنیا له رڼا ورکړې ده
حضرت علي ما به چې دا خو هر پلار خپل لور ته د سوال سره سپوږمۍ وي هر پلار چې زمانو ډېر عظیم لور ده ولما ته د حضرت فاطمه او د خپل خدای د عظمت په اړه الله ولګیدله چې یو شپه او حضرت فاطمه ډېره زیاته بیمار وه ډېره زیاته بیمار ده او ټول شپه ته په بخار تیر کو وکړه چې سبا شو د شپې په اړه وای ما د حضرت فاطمه ته وی چې فاطمه دې څه وکړه ټول شپه دې تیر کړه د منځنه په ځان آرام وکړه او د ماشومان خدمت او د علی ناشې تنظیم په خپل باندې وکړو علي سي ورته وی وکړه چې زمان صلی الله علیه وسلم واپس راغلم د چومې کتل زما بیبي او حضرت فاطمه لګیا ده او هغه په کچن کې باقاعده خپل بچو له تیاری کوي او خوراک ول پخوي وزیر خان راغله ما ورته چې فاطمه ته خوشو کړل ده تر تکلیف دی آرام وکړه دا خوراک په څه وخت کې باندې بچو له بدن نشته انتظام څه خپل باندې وکم ول ما ته حضرت فاطمه جواب راکړو اما دا د نبی اسلام خبر را یاد شو چې نبی اسلام ویلو فاطمه نور د دنیا او د آخرت خیر دی ول ما ته حضرت فاطمه ویل چې علي چې ستا په خدمت کې ما ته دومره خوند ملويږي څومره خوند چې ما ته د الله په عبادت کې ملويږي لهدا ستا خدمت زه په خوشحالي باندې کوم خیر دی که ما شپه خوړل ته خو د خاوند خدمت کوم زه دا د دنیا او د آخرت خیر دی چې حضرت علي صاحب ښځه او د نبی اسلام لور حضرت فاطمه ته نبی اسلام د دنیا او د آخرت خیر ورته ویلي دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم سیرت دی عزت مندو کله چې د سیرت په موضوع باندې سړی کله خبره کوي نو ذهن داسې کنفیوز چې په کوم طرف باندې زه خبره وکړم کوم طرف د نبی اسلام د جون راوالم زه به دومره ووایم چې نبی علیه الصلاة والسلام په دنیا کې 30 کاله تېر کړي د پیغمبر په حیثیت باندې 11 کاله نبی علیه الصلاة والسلام په مکه کې تېر کړي او 10 کاله نبی علیه السلام مدینه کې تېر کړي او 11 کاله نبی علیه الصلاة والسلام په مکه کې د دعوت او د تبلیغ ژوند تېر کړی دی او ډېر په سختو باندې کړی کمن ملګري د سیرت نه خبر یو او د نبی علیه الصلاة والسلام دعوتي ژوند من کله ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په لومړي څلورو کالو کې صرف څلور ملګري څلور حضرت علي پالګانو کې په مشرانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 38 کال عمر دا او په زنانو کې دا خپل بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها ایو خپل غلام زید بن حارثه رضی الله عنه دا څلور کسان د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري په څلور کال کې څلور کال پس بیا هغه آیت نازل شو چې نبی علیه السلام ته الله وی انذر عشیرتک الاقربین پیغمبر نږدې پروا ویلوه د هغې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام د صفا غر ته وختو او د صفا په غر کې نبی علیه الصلاة والسلام ټول خلک راجمع کړل او هغه مشهوره خبره ورته وکړله چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلکه کلمه وایئ کامیاب بشئ او د هغې نه پس چا د نبی علیه السلام خبر ونه منو حتی چې نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو ته پې تر پې مشکلات ملاویږي په 15 کال باندې ملګري لاړه حبشې ته هجرت وکړو په 15 کال باندې بیا لاغلي حتی چې نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې کوم 14 کاله تېر کړي دي نو په 14 کاله کې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري تقریبا 250 یا 300 کسان دي ډېر نه دي یا د نبی علیه الصلاة والسلام 14 کاله دعوتي ژوند پکې 300 کسان ملګري شول د هغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام چې کله مدینې ته لاړو او په مدینه منوره کې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د دعوت دین او د اقامت دین کار کړی شروع کړی دی نو 10 کاله پس چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې ویش جنګونه کړي دي ویش غزاګانې چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله میدان جنګ ته تللی دی 55 نبی علیه الصلاة والسلام لښکرې او سرایان لیږلي دي مجموعي تعداد د دې 83 جوړېږي 83 غزوات نبی علیه السلام وکړل او کله چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د حجة الوداع په موقع باندې د عرفات په میدان باندې آخرت خطبه د ژوند کله ویله نو تاریخ لیکلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته 1.5 لاک صحابه کرام لاندې باندې مجموع کړي 1.5 لاک صحابه کرام چېرته 30 کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام سره په څلور کاله کې څلور ملګري جوړېږي خو بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام په ملګرو کې داسې اضافه کېږي چې 30 کاله پس د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري دا 1.5 لاک دي دا دومره عظیم تعداد کې صحابه کرام د څه نه متاثر شو حقیقت دا سره یو د نبی علیه السلام دعوتي ژوند دی یو د نبی علیه الصلاة والسلام جهادي ژوند دی اسلام په دعوت او په جهاد باندې خور شوی دی یقینا خو د اسلام په دې اشاعت کې د نبی علیه الصلاة والسلام بهترین اخلاق او د نبی علیه السلام بهترین کردار په دې وجه باندې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د پروګرام نه ګوره موږ د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق بیانو چې نبی علیه الصلاة والسلام الله څخه اخلاق ورکړي ځکه خو الله رب العالمین د نبی علیه السلام د اخلاق په خپله باندې تعریف کوي او نبی علیه السلام ته وایي انک لعلی خلق عظیم ای پیغمبر ټول اخلاق الله درکړي دي بهترین اخلاق باندې دي
ودا حضرت عائشہ نے چاته پوسو کو چې د نبی صلی الله علیه وسلم څه اخلاق دي چې الله رب العالمین دا خپل باندې صفت کوي. هغه جواب ورکړو چې کان خلقه القرآن، د نبی صلی الله علیه وسلم کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق د قرآن. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق نتیجه وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 30 کال کې دومره عظیم انقلاب راغی او عام انقلاب د نبی صلی الله علیه وسلم کرام محبت ته بیا ګورا. دا څنګه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه د حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها، ام عطیه نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه ته پوس کتلې مشر زنانه د نبی اسلام په اړه راو. د وړي موسم دی، ګرمي ډېره زیاته ده او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په اخرو ورځو کې د بدن نه غټ شوی و. وې دې کوم عطیه نبی صلی الله علیه وسلم ته په نسبت باندې یو کوزکه یو انډرې خور کو چټای د میزري نبی صلی الله علیه وسلم باندې باندې سم لاس کو غرمه د کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راپاسو نو نبی صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک خلف دې انډيري باندې په دې کوزکه لګېدلې و. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راپاسو نو هغه ام عطیه ورغله او شیشه راوغستله او په زور زور باندې په دې چټای پسې مګلا. نبی صلی الله علیه وسلم ته عطیه سکه او ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د بدن مبارک خلف جمع کوما وې زما په خلف باندې سکه او ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په الله باندې قسمي چې ستاسو په خلف کې کوم خوشبوئی ده په مشکو په عمرو کې نشته ده. دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام محبت ده. وې په دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم ودرې دوه دیوال ته یو مشک هغه ځوړن دی باقي کوبوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا یې خپل کلاو کړل او رسول الله پر شونډې راوغستل او هغه مشک په خپل باندې کې په لوبې کې وس کړی. کله چې واپس مشک بند کو دا زنانه پسې پاسې دلا چورکې راوغستل او دا مشک داخله ورې بلا او هغه د ځان سره باندې کې خو نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې سکه ویا رسول الله په دې باندې ستاسو لګېدلې په دې ستاسو بدل لګېدلې دا د نبی اسلام سره صحابه کرام محبت ده. حتی د ام سلیم مبارک رضی الله عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم رضای مور دا رضای پرور دا حدیثو کې دا سره غلي دي چې د نبی اسلام سره محبت داسې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په اخر ورځو کې بیا کمزور شوی او د شپې به د ځان سره بیا یو لوښی فوندو چې باغې کې د شپې قضای حاجت وکړي پاکي واړه بول وکړي نو هغه جمع شو او صحابه بیا لوښی چا خالی کو یو شپه نبی صلی الله علیه وسلم لوښی خوندلې دی او باغې کې واړه بول کړی دي. سبا چې کوم مثال ام سلیم رااله رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه نبی صلی الله علیه وسلم ورته مسلم دا لوښی واړه بهر خالی کړه پاکه. ام سلیم چې کړه دا لوښی واغستو او کله بهر شولا او د نبی صلی الله علیه وسلم نه پناه شولا هغه لوښی راوغستو هغه وسکړي. نبی صلی الله علیه وسلم په پوه شو چې دومره زر خدای لوښی نه خالی کېدو چې واپس راغلو مسلم دا لوښی د چیرته خالی کوي په بطنی خپل خېټه کې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته دنه پس مستخیر نه خرابي او زمانه په الله باندې قسمی د دینه پس زما خېټه نه خراب شوي. دا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا د صحابه کرام محبت ده. کله چې د حدیبیه په کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 1400 صحابه کرام راغلي دي او کفار قریش نبی علیہ السلام حرم شریف ته نه پریښودو او دا په میس کې بیا کله مذاکرات کېدلې او مذاکراتي ټیم راغله لري او په دې ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم اودس کې کله چې نبی علیہ السلام اودس کې عروه بن مسعود څخه کې راغله دی هغه مذاکرات کوي. رسول الله چې اودس جوړي او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ نه او د نبی صلی الله علیه وسلم د لاس نه د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک نه چې کوم بلان دي دوی صحابه کرام مسبتي ته نکړي سو کې ځان سره په جامو کې باندې سو کې ځان سره مشغول وتاتي سو کې پسان پسې باندې دا وو خو د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک یو ساس کې په سوچ باندې ته نکړي. کله چې عروه بن مسعود څخه به حالات ولیدل واپس لاړو ولما د روم او د ایران او د کسرا بادشاہان لیدلې دي دا په سره د چا کومه محبت نشته لکه څنګه چې د دې ملنګ انسان محبت د دې خپل ملګرو په دې ځکه دي. د دې مشاهد نبی صلی الله علیه وسلم بهترین اخلاق راځي چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق یاد کړو چې نبی اسلام څنګه اخلاق لرل. زه د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقونو مختصر داسې دوه واقعات وایم ان شاء الله بیا به خپل خبرې ختموم. تاریخ کې هغه واقعه راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو چې د یمامې څخه خلک دی واپس مدینه باندې حمله کول غواړي. یمامې او په وخت کې د یمامې چې کوم مشر دی سردار دی د باندې سمامه بن اسال رضی الله عنه بیا صحابي شوی دی مسلمان دی. د سمامه بن اسال په باره کې راځي چې هغوی یو جته جوړه کړې ده هغوی جماعت جوړ کړی دی په مدینه باندې حمله کول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم ملګري تیار کړل ویل چې هغوی راځي د مخکې د تاسو لاړ شئ او دغه سړی ماله لاس نیولې راولي مخکې پرې حمله وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ملګري چې لاړل وایي سمامه بن اسال ته پته ولګېدله
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګري راولېږل، لهذا هغه د خپل وطن د تښتېدو ویل زه په مکه معظمه کې به عمره وکړم، هلته وخت تېر کړم بیا به راځم. کله چې د خپل کلي یمامې نه راووتو نو د یمامې نه چې کله واپس را روان دی و د یمامې نه روان دی مکې معظمې ته، په دې دوران کې صحابه کرام ورسېدل ورته کلکې ویني وراوستو نبی علیه الصلاۃ والسلام له مدینې منورې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دې جومات کې ستن وه، په دې پسې وتړئ. ثمامه بن اسال د خپل قوم مشر دی، د خپل قوم نواب دی، سردار دی، او د نبی علیه السلام په جومات کې بستن پسې کله وتړلی شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام یې خواله راغی، ورته وایي ثمامه دا خو زما مقابله کوله او نن زما پنجې ته راغلی، زما لاسو ته راغلی، ستا څه خیال دی؟ زه به ستا سره څه کوم؟ ډېر هوښیار سړی و. نبی علیه السلام ته درې خبرې وکړې. درې یو خبره ورته دا وکړله چې یا ابوالقاسم ان تقتل زاد من. ابوالقاسم نبی علیه السلام ته وایي که ما وژنې نو بلکل زه د وینې خاوند یم، ما وژلی شي. مطلب یې دا دی چې ستا په پنجه کې یم او ته مې وژلی شي، زما تپوس ورسره نشي کولی. دویم نمبر خبره ان كنت تريد المال فصل تعطى. او که زما په نیولو کې ستا غرض د مال وصول دي، څومره مال زما نه غواړې، مال در کوم، زه مالداره سړی یم، زما ډېر لوی خاندان دی، لوی ملک مې دی، مال در کولی شم. درېیمه خبره یې ورته وکړه، ویل ان تنعم على شاکر. او که احسان را سره کوې ګوره ډېر زیات قدرمن انسان یم، ستا په کار باندې به راشم. دا درې خبرې نبي علیه السلام واورېدلې، درې واړه ډېرې ناشنا خبرې وې. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته لاړو کور ته. ټیک یوه شپه چې وشوله، په سبا نبي علیه السلام بیا راغی. په سبا چې راغی نبي علیه السلام ورته ثمامه څه خیال دی؟ ستا سره به څه کوو؟ یا به درې خبرې کوم زړېږم، که وجنه مې وجلی مې شي، که مال رانه غواړې چې مال درله درکړم، او که احسان را سره کوې نو ډېر قدردان یم، زه به ستا د احسان شکریا ادا کړم. نبي علیه السلام یې بیا کور ته واپس راغی. په درېیمه ورځ نبي علیه الصلاۃ والسلام بیا راغی او دغه تپوس یې وکړو ثمامه څه دی خیال دی؟ زه به ستا سره څه کوم؟ نو هغه ثمامه بن اسال ورته هغه درې خبرې بیا وکړې، هغه درې خبرې کوم، که وجنه مې وجلی مې شي، که مال غواړې مطالبه کوم، څومره پیسې غواړې چې درکړم، او که احسان دې را سره وکړو، ګوره ډېر زیات قدردان انسان یم، ستا د احسان به شکریا ادا کړم. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله دې خبرو ته وکتل، ویل دا سړی ډېر هوښیار سړی دی، کمال سړی دی. ورته وایي ثمامه وایي ستا سره احسان کوم، ازادوم دې، زه ازاد یې اسم ته تللی یم او خپل وطن ته ځه. کله چې دې هغه پړی یې لږ و، پړی دې خلاص کړو، ثمامه بن اسال وایي د جومات نه بهر ووتو. د جومات نه بهر یو کجوره ده او د هغې کجورې په خوا کې یو چینه ده، په هغه چینه کې غسل وکړو او واپس راغی. جومات ته راننوت، نبي علیه الصلاۃ والسلام ناست دی او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وایي اشهد انک رسول الله، زه ګواهي کوم ته د الله تعالی رسول یې. دومره بهترین اخلاق د بل چا نشي کېدلی. زه ستا په مرګ پسې راغلی وم او تا زه پرېښودلم. علما لیکي دلته دا ثمامه بن اسال خو په پړي باندې تړلی شوی دی، 3 ورځې تړلی دی. څنګه د ایمان راوړو؟ دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق نه متاثر شو او 3 ورځې د نبي علیه الصلاۃ والسلام اخلاق ولیدل، د نبي علیه الصلاۃ والسلام تعلیم تربیت یې ولیدو، د نبي علیه الصلاۃ والسلام کردار یې ولیدو. په دې وجه باندې هغه متاثر شو او هغه کلمه وویله. او د هغې نه پس نبي علیه السلام ته یې د الله رسوله که ستا خوښه یي وایي ستا ملګرو چې ځینې ولم زه عمرې له تلمه، نو که ستا خوښه یي عمرې له به لاړ شم. وایي لاړ شه. عمرې له لاړو، هغه ځای کې چې کوم د قریشو کوم کافرانو مشرکانو وایي هغوی راغلو ثمامه بن اسال ته ویل چې څنګه چلې موږ خبر شوي چې ته د نبي علیه السلام جیل ته تللی یې. وایي لاړو جیل ته تللی وایي څنګه چلو شو؟ ایمان مې راوړو. وایي ته هم بېدینه شولې. او ورته وایي سادهګانو دین خو مو اوس وپېژاندو، مخکې به کوم دین باندې ومه. ویل تنګوی یې ورته ویل چې په خدای بن قاسم مې تنګوی ګورئ، او که تنګ هم کړم د یمامې نه به تاسو یو غنم رانشي کوئ، دا د غنم رانه ونه سکئ. ځکه هغه زمانه کې مکې ته به د یمامې نه غنم راتلل. دا نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه اخلاق، دغه کردار دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې هغه واقعه شته، داسې په بهترین انداز نبی علیه الصلاۃ والسلام خلک پوهې کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په جومات کې د صحابه کرامو سره د لمونځ ټیم دی. په دې دوران کې باندې چې سړی راغی چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق نه دی خبر، د نبی علیه السلام د جومات نه دی خبر، د صحابه کرامو د مجلس نه دی خبر، یو بې خبره سړی دی چې کله جومات ته راغی نو هغه خیال دا و امتیازې ول ورغلی وي او په جومات کې ستا اودس مات کړو. کله چې په جومات کې اودس مات کړو، جومات یې ګنده کړو، صحابه کرامو له قار ورغلی. او حقیقت داسې دی کله جومات ته څوک راشي ګندګي پکې وکړي، هر چا له ولې باندې قار ورځي. صحابه کرام راغلو، غریب اوس د مرۍ نه نیولی و، دی وژلی وی. نبي علیه الصلاۃ والسلام وایي په ارام باندې کښېنئ، راشئ د کوینو اوبه راوخېژوئ. ملګري بوتل او هغې د کوینو اوبه راوخېژولو، وایي دا ځای ووینځئ. د هغې نه پس یې هغه ځای ووینځو. په دې دوران کې صحابه کرامو غوسه سړه شوله او بیا بیل کړو ورته وایي پلانیه وایي دا جومات د میتیازو ځای نه دی، دا جومات د اودس ماتي ځای نه دی،
دا جماعت د ذکر لپاره جوړ دی، دا جماعت د تعلیم لپاره جوړ دی، دا د منظور لپاره جوړ دی، دا د واعظ او نصیحت لپاره جوړ دی. داسې بهترین انداز نبی علیه الصلاة والسلام هغه تعلیم ورکړو، په هغه باندې اصل کې هغه ایمان راوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې هغه واقعه هم ده چې یو جنګ شوی دی او نبی علیه الصلاة والسلام له ډېر زیات غنیمت میلاو شوی دی. مشکات کې دا واقعه موجوده کتابونو کې شته. او د سونو په تعداد کې نبی علیه الصلاة والسلام د ګډیو بیزي او خان او باغانې میلاو شوي دي. واپس روان دی او لوی لښکر د ګډو بیزو سره دی. په دې کې یو کس راغی او نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څه شی راکړه، یو بیزه دې راله راکړه، یو ګډه راله راکړه. وایي نبی علیه السلام ورته دا ټول لښکر ځان سره بوځه. ولا هغه ورته یا رسول الله مه خانده راپسې، زه خو یو غریب سړی یم، خندا راپسې مه کوه، یو بیزه مې پکار دی. یو نبی علیه السلام ورته وایي نه خاندم درپسې، دا ټول د ځان سره بوځه. داسې یو بهادر انسان، داسې یو سخي انسان نبی علیه الصلاة والسلام. وایي هغه چې کله دا بیزې روانې کړل، یو شاته شاته ګوري چې دا غالبا نبي علیه السلام پسې خندا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د یو باندې چې یو کس لا د 200 نه تر 300 پورې بیزې او ګډې ورکړلې. وایي دا چې کله لاړو خپل کلي ته او خپل علاقه کې خلک ولیدل، دا چېرته وې؟ وایي دا نبي علیه الصلاة والسلام راکړلې. خلک حیران دي، وایي دا سم سړی دی چې دومره زیاتې درته راکړلې. ټول کلیوال په نبي علیه الصلاة والسلام پسې چې موږ له راکړه، ما له راکړه، یو بل وایي ما له راکړه، بل وایي ما له راکړه. او ټول کې باندې چا خلکو نبي علیه الصلاة والسلام داسې ونه ده، د هغې خواته ولاړو، نبي علیه السلام ته په شا باندې روان دی او دوی پسې مخکې ور روان دي. حتی نبي علیه الصلاة والسلام یې هغه ولې داسې ورجوخ کړو او د نبي علیه السلام یې څادر راښکو، یو طرف ته بل طرف ته. د نبي علیه الصلاة والسلام په دې مرۍ کې څادر نښتې دی او دا مرۍ ورته تکه سوره کړله. نبي علیه السلام ورته اعطوني ردائي اعطوني ردائي، څادر راته راکړئ، څادر مې راپرېږدئ. او بیا ورته وایي په الله مې دې قسم وي، په الله مې دې قسم وي، که زما سره د دې کیکر د بوټو امره مال او دولت وی نو ما به ټول په تاسو تقسیم کړی وی. اصوم لا تجدوني جبانا ولا بخیلا، او بیا به تاسو نه بزدله موندلی، نه به تاسو بخیل موندلی، دا ټول به تاسو درکول. بیا به سړی چې کله کلي ته لاړو، وایي خلکو ته ویل چې ناشنا انسان یې ولیدو، ناشنا انسان چې هغه لږ وایي 200 300 ته وایي. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم حقیقت داسې دی. د نبي علیه الصلاة والسلام دا قسمه صفتونه یادول پکار دي، دا د رسول الله اخلاق دا یادول پکار دي. هغه مشران وایي کنه چې موږ د الله تعالی نه سوال کوو، د شپې چېرته راپاڅېږو، د الله نه هېڅ بې کتابه غواړو، الله دومره مال دولت راله راکړه، دومره له جیداد راکړه، دومره له ځمکه راکړه، داسې مال او پراپرټي راکړه. خو چې کله زموږ نه یو سوالګری غواړي، بیا موږ په جیب کې ماتې پیسې ګورو چې یو روپۍ پیدا شي، یو 15 روپۍ پیدا شي، بیا به ډېرې کمې پیسې ګورو، هغه بیا موږ غریب له ورکوو. د نبي علیه الصلاة والسلام په دا سیرت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د اخلاقو واقعات چې سړی کله بیانوي په دې باندې به ستړی شي. د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو او د نبي علیه السلام د سیرت واقعات نه ختمېږي. په دې وجه باندې د دې خبرې ضرورت دی. ډېر تعلیم یافته هلکان په نظر باندې ما ته راځي، هغه ناست دي په دې مجلس کې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت کتابونه کتل غواړي چې زما او ستا پیغمبر وخت څنګه تېر کړی دی، نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې څنګه ژوند تېر کړی دی، د الله رسول په بازار کې څنګه وخت تېر کړی دی، د الله رسول په جومات کې څنګه وخت تېر کړی دی، د الله رسول په میدان جنګ کې څنګه وخت تېر کړی دی، د الله رسول په حکمرانۍ کې څنګه وخت تېر کړی دی. دا د الله د رسول سیرت دی. عزتمندو، بعضې خلک یا په کور کې ښه دی نو بهر ښه نه دی، یا بهر ښه نه دی په کور کې ښه دی. نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې هم ښه دی او بهر هم ښه دی، د خپلو دپاره هم ښه دی او د پردو دپاره هم ښه دی. د نبي علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې وینا ده: خیرکم خیرکم لاهلکم وانا خیر لاهلي. په تاسو کې هغه سړی ښه دی چې د خپل کور د ماشومانو سره ښایي، د خپلې ښځې سره، د خپل مور پلار سره، د خپلو بچو سره ښایي. وانا خیر لاهلي، زه د خپل کور د خلکو دپاره ښیم. په دې وجه باندې د خپل کور ژوند د الله د رسول د طریقو مطابق جوړول، او دارنګې د خپل ګاونډ ژوند او د خپل ښار ژوند، د خپل کلي ژوند. هسې نه چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د عشق او د نبي علیه السلام د محبت دعوې کوو، خو زموږ د کور څخه وو د بل چا د کور په صحن باندې ور روانېږي. هسې نه چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د محبت او د نبي علیه السلام د عشق دعوې کوو، خو زموږ ورځ په ورځ باندې پردۍ ځمکې قبضه کوو، ورځ په ورځ باندې په پردي املاکو باندې موږ لاس اوچتوو، ورځ په ورځ باندې موږ د خپلو خویندو، د خپلو لوریانو، د خپل پلار د حق خورو. دا د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت چېرته نه ده. په دې وجه باندې نبي علیه الصلاة والسلام خو داسې ژوند تېر کړی دی، حدیثو کې داسې راغلي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام د مازدیګر په دې ټیم کې به بیبیانې ډېرې وې، نو داسې د یوې بیبي په کمره کې به 15 منټه 10 منټه تېرول. یو واقع راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت عایشې کمرې ته راغی، نو حضرت عایشه ولګېدله چې نبی علیه الصلاة والسلام نه زه پخلی مخلی کومه،
په دې دوران کې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې گاون کې بل بیبي د حضرت سوده رضی الله عنها دا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي زمون مور ده هغه له چا وخت راغلی و او د نبی صلی الله علیه وسلم په د ولي وخت ډیره زیاته وخت او یا دی چې دا د الله رسول په خاطر په پلیټ کې هغه واچوله او د نبی صلی الله علیه وسلم قبر ته راولېږله خدا قبر د حضرت عائشہ و نو زمانو کې قدرتي تور باندې داسې د ضد د مال ډیره زیات دی هغه نه خار په دی باندې ورغی بشری کمزوري پکې و خار ولا ورغی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم په 5 منټه پستا قبر ته درځي ته بیا ته ورغی خار ولا ورغی او په دې دوران کې کله چې حضرت عائشہ رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم ته مخامخ وخبره ده ودا چرته و ودا ستاري غوړې راغلي خار ولا ورغی په دې سره واپس لري گزار کو په دې ټیم ما چې وخم وخره په دې سهن کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل باندې پاسه او هغه وخره واغستله غیر اونډ کړل هغه پاک کړل هغه خورله او هغه کم لوخه چې ما چې هغه ټوکړي ټوکړي راواغستلې او رايوړل حضرت عائشہ ته شابه کدا ستاسو او د کور نه نه په لټه کې دا ستاري گاونډي لورم او په خندا باندې دا جګړه د پښاري ختم کړل اسه دې مجلس کې مونږ ډېر زیات خاوندان ناس دي څوک د خپل خزې داسې قسمه دا غي داسې مستحقي وسو موافي چې د بل خزې په مخ کې دا داسې عزتي کې اگر چې دا نبی رسول الله خپل عزتي ونه کړله ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وی انا خیر لاهلی د خپل بیان سره ډېر یاد کېما په دې وجه باندې د خپل بیبي سره په وخت راول د خپل خويندو سره او د خپل مور سره او د پلار سره په وخت راول او په خپل گاون کې په وخت راول او په خپل خال کې په وخت راول په بازار کې په وخت راول نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا تعلیماتو د جمهوریت په هر میدان کې د نبی رسول الله تعلیمات موجود دي یو روایت کې داسې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم با خلک یې پلانې سره د خاص اړه د چا ملاس ته وانه پاسي چا په کار کې نه لري د خلکو په کار کې کار لرل په کار کې خو کار کې کار لرل په کار دي نبی صلی الله علیه وسلم بازار ته وګورئ ورسي چې بازار ته لاړو اکثر د دکاندارانو په کیسو ناس خبر شي نو دا دکانداران د سکی چې کوم شي داسې یا ټماټر داسې خپل ښکاري هغه د پاسه خو دي نه کوي یا که چرته الو دی یا مطلب کې له فروټ دی نه ورو د پاسه پراتی او ګندلانې پراتی دا به باران شوی دی نو دا کوم وربشي دی او یا وږي دی نو دا د دې شوی نو هغه سړی او کار کړو چې هغه کومي وچی راغی د پاسه کړی او هغه کوم چې لم دی نه ملان دی نبی صلی الله علیه وسلم ورغی خبر کوي چې ورې دا کار دې ټیک نه دی من غشنا فلیس منا چا چې ملاوت کو زمو مدینه دی نبی صلی الله علیه وسلم په داسې بهترین طریقه باندې د بازار ظلم سم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر میدان کې د الله حقیقي نمائنده دی په دې بنیاد باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت هغه د هر پیغمبر قتل پکار دی چې نبی صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره بهترین نمونه ده او کوم حدیث چې ما ویلو دا غي ترجمه وکړو بیا ان شاء الله دعا کوو چې رسول الله مبارک فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به چې خبردار په تاسو کې یو سړی ګورې کامل مسلمان د هر وخت پورې نشي جوړېدلی د څو پورې چې دا ټول ژوند دا ټول خواهشات زما د تعلیماتو مطابق نه جوړ شوي لہذا خپل ژوند به د الله د رسول تعلیماتو مطابق جوړ خپل صورت او خپل سیرت خپل خلوت او خپل جلوت خپل انفرادي ژوند او خپل اجتماعي ژوند چې دا موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق جوړ کړو الله تعالی دې حقیقي معنی کې د نبی صلی الله علیه وسلم محفوظ ژوند کوس کی او الله تعالی دې د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د تلو توفیق موږ راکړي واخر دعوانا الحمد